د علماء کرامو یو بیان بل هم دی بیشتر بیانوي چې پل صراط دا تر اوبه تنکای دی تر ویشته نری دی د سر چاړه دوی نقل کې چې یو ملا دغه مجلس کړ نو په همداسې کې پر لاس چې ملا صاحب سم وویل چې بې لار نشته اوس دغه موږ سوچ نه دی ورته کړی د دغه مطلب په اصل کې دا دی چې بې حسه ماده خاوره ده او په دا خاوره باندې چې ته اوبه ولګوې په مځکه باندې او دا اوبه په مځکه جذب شي په دا مځکه کې چې اولنه ژوندون راځي دا نغوړچ ووهي او راشین چې راپورته شي یعنې نمو ورشي پیدا کړي پر دومه درجه چې بیا ترقي وکړي نو حیوان ځینې جوړ شي شعور پکښې راشي پر دریمه درجه چې ترقي وکړي بیا انسان ځینې جوړ شي عقل پکښې راشي یعنې دا خاوره چې ترقي کړي د انسانیت ته چې دا ماده ورسړي بس بیا دې د دې ترقي پر انسانیت ودرېده بس پر مخ زیاتې ترقي ماده نشي کولی له انسانیت څخه بیا بل شروع شو هغه روحانیت دی نو د انسان ته درجې پورې ماده ترقي ودرېده له انسانیت څخه د روحانیت شروع وشوه نو د انسان د زندګۍ د سفر یوه کناره دغه دی چې دا ماده ترقي پر ودرېده بله کناره یې دغه دی چې د روحانیت شروع ځینې وشوه دا انسانیت د مادي او د روحانیت په مابین کې دوی یې سنگم چې ورته یې سنگم ورته یې کې چې شي یعنې پر انسانیت باندې مادي ترقي ودرېده دا یوه کناره شوه د روحانیت کناره شروع په دا بله کناره شوه انسانیت چې دی دا د مادي او د روحانیت په مابین کې اعتدال دی دغه د انسانیت اعتدال چې دی دا تر اوبه نری دی یعنې بار نرم دی په دا وجه باندې چې په اوبه چې سړی ډب شي خو په دغه هم وپاړي چې اوس ډب شو چې ځینې راوځي خو هم په وپاړي چې ځینې راووته مګر د انسانیت له اعتداله که د مادي وخواته ولاړ نو هم سړی په ځان نه پاړي که د روحانیت وخواته ولاړ نو هم سړی په ځان نه پاړي او بیا دا د انسانیت اعتدال چې دی دا د تر ویشته باریک دی که لږ معمولي غفلت د انسان په زندګي کې راغی دا اعتدال یې نظره وتلی دی او دا بیا د سر تر چاړه تېره دی یعنې داسې نه چې سړی د انسانیت له اعتداله مادي له ولاړ بیا هم انسان دی نه له انسانیته به پرېوي تر حیوان به بدتر شي یا د روحانیت وفات ولاړ بیا هم انسان دی نه ملکه به ځینې جوړه شي خو لیکن له انسانیته به پرېږي اوس دا انسانیت دی چې شي انسانیت دوه شانې دی مثلا زما مادي ضرورت دی زه یو شی و چاته ورکوم بیا یې له چا رانسم اوس که زما په نظر کې صرف دا ورکول او رانیول دي خو دا په کیڼ لاس باندې هم پوره کړي او په ښي لاس باندې هم پوره کړي خو له دا سره که زما ودا ته فهم دی چې دا لاس راکړی خدای دی د ده امانت دی چې دا د ورکولو او د نیولو وس پکښې دی نو که چېرې زه دغه استعمال کړمه په خپل خواهش باندې نو به د خیانت ارتکاب وکړم او که د الله هدایت او د نبي صلی الله علیه وسلم پر سنت استعمال کړم نو به له خیانته بچ یم نو به زه دغه شی له کیڼه داخه ولا پوښي لاسته راغلم نو اول له مادي داخ روحانیت له ولاړم بیا له روحانیته مادي له راغلم بیا ماده او روحانیت باړه چې اوس زه دا په ښي لاس باندې یو شی ورکړم بیا یې راونسم مادي ضرورت مې پوره شو او استعمال له خیانته او له احسان فراموشي پکښې بچت شو نو له دغې وجې څخه چې دغه اعتدال په دغه ژوند کې سړی برقرار وساتي بیا له مرګه بعد له مادي څخه جنت له تګ څه مشکل نه دی نو د علماء کرامو چې دغه مجلسونه وقوم ته کوي د دغو مطلب دا دی چې صلاحیت زموږ خپل ذاتي ملکیت نه دی د الله احسان یا امانت دی د محسن احسان که د ده په مرګلوي کې استعمال لري نو به بیا شکرګزاري بلله کړي که د محسن احسان د ده په سیالي کې استعمال لري
نو دا بیا ناشکري بلله کړي. دغسې د الله جل جلاله مال دی له موږ سره به طور امانت دی. که د ده پر هدایت استعمال شي له خیانته به بچا کړي، او که داسې وي چې په خپل خواهش استعمال شي نو په ارتکاب د خیانت راځي. لہذا دا